الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دا سورة مبارکه د دینم سورة الاخلاص ته او د دې خلاصه هغه دا ده چې د توحید دعوی خو ډېر قومونه کوي، یهودیان هم د توحید دعوی کوي او عیسایان هم کوي. نو په دې صورت مبارک کې د مسلمانانو د هغې خصوصي چې کوم د توحید عقیده ده د هغې چې کوم دی مکمل بیان پکې شوی دی او د ایمان خالص کول دي، د توحید خالص کول دي چې بالکل شرک پکې نه وي. سورة الاخلاص ته دې وجه نه ویلی کېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی هغه ته یو صحابي عرض وکړو چې ما د دې صورت سره چې کوم دی محبت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایله چې د دې صورت د محبت وی ته چې کوم دی جنت ته داخل کړي. او روایتو کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې راجمع شئ. نو چې کوم څومره صحابه کرام راجمع کېدی شو راجمع شو. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې درېیمه حصه د قرآن تاسو چې کوم دی زه تلاوت کوم اورم. نو چې صحابه کرام راجمع شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سورة اخلاص ولوسته. نو الله پاک په دې باندې دومره ثواب ورکوي د دې په لوستو باندې لکه درېیمه حصه چې کوم دی د قرآن کریم د لسو پارو د لوستو چې کوم دی الله پاک په دې باندې ثواب ورکوي. خدا د الله پاک هغه فضل یې هغه کرم یې مهرباني چې کله کله په معمولی عمل باندې الله پاک ډېر اجر او ثواب ورکړي. او دا چې کوم دی مکی صورت ته بعض علما وی مدني دی، ځکه څوک وي د مکې مشرکانو تپوس کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او ورته ویل چې موږ د خپل رب چې کوم دی نسب بیان کا. او چا پکې لا دا هم ویلو چې رسا د رب د څه شي نه جوړ دی، د سرو زرو نه که د سپینو نه که د بل څه شي نه. او بعضې وایي چې دا سوال چې کوم دی یهودو کړی و چې موږ د خپل رب نسب بیان کا، صفات بیان کا. نو دا صورت چې کوم دی نازل شو. نو د دې وجه نه بعضې علما وایي دا مکي صورت دی، څوک وایي دا مدني دی. دواړه هم چې کوم دی کېدی شي. او څلور چې کوم دی په دې کې آیتونه دي. دا ډېر جامع معنی هغه صورت دی او کامل توحید په دې کې چې کوم دی بیان شوی دی. نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. قل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو شان داده الله احد الله یو دی. نو هو ضمیر یا ضمیر شان دی ښا. او بعض مفسرین داسې معنا کوي لکه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وغیرہ. قل وای پیغمبر هو هغه الله یعنی الله پاک چې دی، هغه الله پاک چې دی احد هغه یو دی. نو قل هو الله احد په دې کې د نبی اسلام رسالت هم بیان شو. قل او آیا نو چې الله پاک چاته وایي چې تضافي او آیا نو خو معلومه شو چې د الله پیغمبر دی که نه. او توحید هم پکې راغی الله احد. بعضې داسې خلک چې هغه د الله د وجود نه انکار کوي او څو خو د الله وجود مني خو د الله پاک د واجب الوجود وجوب الوجود نه انکار کوي. او څوک د الله د کمال صفاتو نه انکار کوي. او مختلف چې کوم دی یعنی گمراه فرقې موجود دي. نو په دې کې په ټولو باندې چې کوم دی رد راغی. هو الله احد چې الله یو دی یعنی الله مرکب نه دی، د څه شي نه جوړ نه دی، د سرو نه د سپینو نه یا د وسپنې نه، هغه کې چې کوم ترکیب نشته. الله یو دی، د هغه په شان چې کوم دی بل ذات نشته. او د هغه په شان څوک کامل صفات ګورې نه لري. مجوسیان چې کوم دی هغوی به شرک کو، یو به خالق ته خیر منه او بل به خالق ته شر. خالق ته خیر ته به یزدان وي او خالق ته شر ته چې کوم دی اهرمن. دارنګې نو په هغوی باندې پکې رد راغی چې خدای دو چې کوم دی خدایان به یې منل. هندوانو باندې پکې رد دی. لکه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې 33 کروڑه 33 کروڑ یعنی هندوانو چې کوم دی خدایان منل. نو په دې ټولو
فرقو باندې پدې کې رد دی. هو الله احد شان دا چې الله یو دی. الله الصمد الله بی نیاز دی. د صمد غنې ترجمه شوی دي. شابی رحمت الله علیه وی صمد چې دی الذي لا یاکل ولا یشرب چې خوراک نه کوي اسکاک نه کوي او مختلف مطلبونه بیان شوی دي. نو طبرانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټول زمونږ د رب صفات دي خو بس اصل کې هغه وی صمد هغه چاته وی چې هغه محتاج الیه وي ټول هغه ته محتاج وي او هغه چاته محتاج نه او سرداری او بادشاہي دغه انتها په هغه باندې وي. نو صمد دغه ته وی ها. نو بعد خلک داسې دي چې هغه خو الله معبود مني د بل چا عبادت لکه نه کوي لیکن بل چا ته حاجت روا وي او بل چا ته مشکل کشا وي. نو الله صمد کې په هغه خلکو باندې رد دی چې نه الله محتاج الیه دی ټول هغه ته محتاج دي هغه چا ته محتاج نه دی هغه حاجت روا او مشکل کشا دی بل څوک حاجت روا مشکل کشا نشتا. الله الصمد الله محتاج الیه دی هغه بی نیاز ټول هغه ته محتاج دي او هغه چا ته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد هغه څوک زیږول نه دي. لم یلد هغه بچی نشتا څوک زیږول نه دي. نو په دې کې په يهودو باندې چې بعض يهوديانو عزير عليه السلام د خدای زوی دی او دا رنګ عیسایانو عیسی عليه السلام د خدای پاک زوی دی. مشرکان او پکې وی فرشتي دا خدای پاک لونه دي. نو الله تعالی وی لم یلد الله څوک زیږول نه دي دا الله نه څوک پیدا ګورې نه دي داغه مجانس نشتا. لکه چې بیا خو بچي د پلار مجانسي او داغه د جنسي. ولم یولد او هغه زیږولې شوی نه دی. ولم یولد هغه د چانه پیدا نه دی. ولم یولد لکه چې الله قدیم دی او بچي هغه چې کوم دی کلور دا که الګ هغه چې کوم دی حادثي الله پاک قدیم دی. نو ولم یولد هغه زیږولې شوی نه دی هغه چانه پیدا نه دی. نو په دې کې په عیسایانو باندې په کې رد راغی چې چا به عیسایانو با عیسی علیه السلام ته خدای وي. نو دې کې دا خبره بیان شوله چې خدای چې کوم دی هغه چانه پیدا نه وي. عیسی علیه السلام خو خپل مور نه چې کوم دی هغه پیدا شوی دی. ولم یولد او هغه زیږولې شوی نه دی هغه چانه پیدا نه دی. ولم یکن له کفوا احد او نشته دی هیڅوک دغه مماثل او دغه همسر. ولم یکن له کفوا کفو همسر ته وی مماثل چې یو د بل په شانتی وي مساوي وسره. ولم یکن له کفوا احد او نشته دی هیڅوک داغه الله د پر مساوي او همسر. ان الله بیبي نشته ځکه بیبي خو چې کوم دی انسان سره خپل بیبي هغه برابرۍ په انسانیت کې دا رنګ بچي. نو دا الله پاک نه بیبي شته نه چې کوم دی هغه بچی شته. نو په دې کې د اسلام هغه مکمل هغه توحید چې کامل توحید دی هغه چې کوم دی په دې کې پیش کړی شو او په ټولو فرقو باندې په دې کې چې کوم دی ردون رااله چې څوک د الله وجود نه مني یا د الله وجود مني خو واجب الوجود نه مني او یا دغه مني خو لیکن شریک سره مني او یا چې کوم بل څوک حاجت روا غني مشکل کشا غني یا د الله لپاره بچی ثابتي عزیر علیہ السلام یا فرشته او یا عیسی علیہ السلام د کوم دی خدای وی او یا څوک د الله سره څوک برابرۍ. نو په هغه ټولو فرقو باندې به چې کوم دی رد راغی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. دا سورۃ فلق او سورۃ الناس د قران کریم آخري سورتونه دي او دا چې کوم نازل شوی یو دي او په یو واقعیا کې دا دواړه نازل شوی دي. نو دې وجنه حافظ ابن قیم رحمه الله هغه د دې دواړو سورتونو تفسیر په یو ځای باندې کړی دی. یو ځای چې کوم دې دواړو تفسیر کړی دی او علما فرمایي چې انسان ته دومره د خوراک او د اسکاک او د سا اغستو حاجت نشته څومره چې دې دواړو سورتونو چې کوم دی حاجت ته انسان ته. لکه دې وجنه
شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله فرمایي چې د وړاندې سورۃ الفلق خلاصه هغه دا چې انسان دغه جسمانی چې کوم دی ضرورونه ځان اوساتئ ځان بچ کولو لپاره ان الله پاک په پناه کې راشي د جسمانی مضراتونه او د ضرر نه یعنی دا الله په دغه چې کوم دی په پناه کې راشي چې الله پاک تاسو د جسمانی ضررونو چې کوم دی هغه بچ کی نو په دې کې د مضرات دنیویونه یعنی په کې پناه ده او دا دویم صورت چې دی سورۃ الناس نو په دې کې د مضرات روحانی چې د دې نه ځان بچ کی روحانی ضررونو ځان بچ کی ادا الله پناه کې راشي نو دې کې یعنی مضرات اخروی نه ځان چې کوم دی هغه بچ کول دي او د الله په پناه کې راتلل دي د الله نه سوال کول دي چې خدای پاک موږ ته د آخرت ته ضرر نه روحانی ضرر نه خدای پاک موږ ته چې کوم دی پناه راکړي او په مخکینی صورت کې خدای پاک موږ ته د جسمانی ضرر نه او د دنیوي ضررونو خدای پاک موږ ته پناه راکړي نو دا سورۃ اخلاص او سورۃ فلق او سورۃ الناس روایتو کې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا چې کوم دی انصار او ماخام لولای دا درې واړه سورتونه او د دې وجنا روایتو کې راغلي دي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی دا معمول او دا دواړه سورتونه به چې کوم دی بلکې درې واړه به لوستل نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو بیا به ما چې کوم دا سورتونه لوستل او بیا به ما ودا د نبی رسول الله په مبارک لاس باندې چوب کړو او دا هغه غلاسونه ما په هغه بدن باندې بیا راخکل ودا کوي په ما لاسونو کې خو هغه برکات وینو کوم چې د نبی علیہ السلام په مبارک لاس کې کوم برکات خو لیکن لوستل به ما وکړو نو انسان له پکار دی هر انسان لا چې دا درې واړه سورتونه دا سار او ماخام لولي او په لاسونو باندې چوبکی او بیا په ټول بدن باندې چې کوم دی راکاږي نو ان شاء الله الله پاک ویل دنیوي او دا رنګ د اخروی د جسمانی او د روحانی چې کوم دی ضررونه او د نقصاناتو نه به الله پاک ان شاء الله بچکی نو دا دواړه سورتونه دې کوم بعض علماء دا مکی دي مکه مکرمه کې نازل شوي دي یعنی د هجرت نه مخکې نازل شوي دي او څو پویدام چې کوم دی مدني دي دغه چې کوم مشهور واقعیا په دې کې بیانېږي نو هغه په مدینه منوره کې مخې ته راغلی ده روایتو کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو پیره چې کوم دی سحر شو او دغه سحر د نبی علیه السلام چې شو نو دا د یو یهودي په مشورې لبید ابن اعصم په مشورې باندې هغه لوریانو دا جادو چې کوم دی کړو بعض روایتو کې راغلی چې یو الک په نبی علیه السلام خدمت کو نو دوی د هغه الک نه هغه دوکه کو وی غولو او د نبی علیہ السلام چې کوم دی هغه ګومز مبارک او د هغه غاخونه هغه د نبی علیہ السلام حاصل کړو او بیا چې کوم دی سو پتارونو مارونو کې څو غوټه موټه ورکړي او په هر غوټه کې بیا وستن ورکړي وا بعض روایتو کې راغلي چې د نبی اسلام هغه شکل مبارک او یعنی تصویر هغه د مومونه چې کوم دی جوړ کړو پای کې استن ور کړي و بعض روایت کې داسې مراغلي دي او یو لفظ چې کوم دی غوټي پکې وي او په هر یو کې چې کوم دی هغه استن و او بیا دا ټول یې خو د کجوري چې کوم دی چې کوم غلافي دا هغه میوه چې کوم غلاف کې وي نو پاغه کې چې کوم دی دا یې خو او بیر زروان یو کوی دی پاغه کې د ګټ لاندې دا چې کوم دفن کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اثرات شیو او علما فرمایي چې د جادو چې کوم دی یعنی هغه اثر په پیغمبر باندې کې دی شي څنګه چې پیغمبر چې کوم دی هغه بیماری دی شي هغه وګي کیږي تګي کیږي نو دا رنګه یا څنګه چې کوم هغه زخمی کې دی شي په جهادونو کې زخمی کې دی شي نو دا رنګه په پیغمبر باندې جادو چې کوم دی هم کې دی شي خو سره تمره خبره و دا جادو په نبی علی سلام باندې شو اثرات سو کو شپږ میاشتې وسو کو یو کاله پورې نو راجه هدار چې یعنی زیات اثرات تر د شپږو میاشتو پورې وو نو دا سره په دنیوي معاملاتو کې عائشہ بی فرمایي چې نبی علیہ السلام بکله یو کار کړو
او یې رب دا کار ما چې کوم دی نه دی کړی، کله به یو کار نه و کړی وي ما دا کار کړی دی، نو سره په دنیوي یعنی معاملاتو کې دغه اثر پېښ شو. او نور چې کوم دی په دینی او وحي په باب کې د دین په باب کې څه اثرات پې نه شوي، نو دا په پیغمبر باندې یعنی جادو کېدی شي. دا د پیغمبر سره دا خبر سره منافي نه ده. نو بیا نبی علیہ السلام په خپل بخاری شریف هغه حدیث ته عائشہ بیبي ته فرمایي چې راځه اوده شوم نو په خوب کې دوه کسان رااله، دا فرشتې وي، یو مې سر ته کېناست او بل خپو ته. دا سر والا د خپو والا ته وي چې یاره دې سړي د څه شي په ده څه چللی وي، هغه خپو والا ته وي چې یاره مطبوبون په ده باندې جادو شوی دی، بیا ورته وي چا پې کړی دی. نو بیا ورته هغه تعین وکړه چې پلانکي یهودي په مشوره باندې دا کار شوی دی او په څه کې دی، نو وی چې په ګومونس او د هغې په غاښونو او کم ځای کې دی په بیر زروان کې د ګډ ته لاندې چې کوم دغه دفن دی او د کجوري په هغې تیلی کې په هغې غلاب کې چې کوم کې میوه وي نو په هغې کې دا بند کړي دي. نو روایاتو کې راغلي چې نبي علیه السلام په خپله وی لاړ، څوک وینه صحابه کرام یې ولېږل او هغه ګټې اوچت کړ او د هغې نه دغه راوړو دغه تیلی میلی او الله پاک دا 11 آیتونه، الله پاک دا دواړه سورتونه دا 11 آیتونه دي دا یې نازل کړه او نبی علیہ السلام با یو آیت لستو او یو غوټه به چې کوم دی هغه سپړدله او نبی علیہ السلام نه هغه بو چې کوم دی سپک شو او بدن چې کوم دی آزاد شو. نو دا لوستل پکاري. اگر جادو نه کله کله انسان خبر نه چېږي په ما جادو دی علاجونه کوي او هیڅ اثر نه کیږي، نو دا لوستل خامخا پکار وي هر مسلمان لا او نارینه او زنانه لا. دې کې ډېر خیرات او برکات دي، انسان په محفوظ کیږي د الله په حکم سره او سورۃ اخلاص سره مرګري کول پکاري. نو دا سورۃ الفلق ته او مکی سورۃ ته په بعض روایت کې بعض کې دا مدنی دی او 15 آیتونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پناه حاصلوم برب الفلق پر رب د سبا. فلق د مخلوقات ته ویل کیږي، تفسیر مدارک لیکلي دي فلق په جهنم کې او کندم ده، الله پاک د جهنم دغه کندم مالک دی او د جهنم مالک دی. خو زیاته مشهوره معنی د فلق هغه سبا شوی ده. لکه فلق وی چولو ته فالق الاصباح، الله پاک چون کې دی د سبا، یعنی هغه تیاره چې کوم دی ختمه کې او سبا ته راوځي. نو په دې کې دې ته اشاره ده الله پاک خو د سبا مالک هم دی، د ماښام مالک هم دی، خو په دې کې دې ته اشاره ده چې څنګه الله پاک د تیارې نه پس او د شپې نه پس هغه سبا راولي او رڼا شي. نو دارنګه الله پاک د مشکلاتو نه پس او د بیمارو نه پس الله پاک شفا هم راوستې شي او د مشکلاتو نه پس هغه راحت هم الله پاک راوستې شي. دې ته پکې اشاره ده. نو پناه حاصلوم پر رب د سبا، دا مشهوره معنا ده. او من شر ما خلق، من شر ما خلق دا ما موصولم کې دی شي، ما مصدریم کې دی شي. نو من شر ما خلق څوک وي د دې نه مراد دوزخ دی، بعضې وي د دې نه مراد شیطان دی، خو علما وي دا بس عام پرې ښودل پکار دي. من شر ما خلق بس د ټولو مخلوقاتو کاغه هر شی دی او پای کې کوم شرونه دي، نو موږ په الله سره پناه حاصلو د هغې شرونو نه. او شر چې دی څه ته وایي شر؟ حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې شر چې دی هغې مصیبت ته او تکلیف ته هم چې کوم دی شر ویلی کېږي، او شر چې کوم دی هغې ته هم وایي چې د هغې مصیبت لپاره سبب ګرځېږي. لکه اوس کفر، شرک، ګناهونه دا د مصیبتونو او د بیمارو لپاره سبب ګرځېږي، نو دې ټولو ته چې کوم دی شر ویلی کېږي. مصیبت ته هم وایي او د مصیبت هغې اسبابو ته هم چې کوم دی ویلی کېږي. من شر ما خلق، نو په دې کې خو ټول داخل دي. خو ومن شر غاسق اذا وقب، چې د شر چې کوم دی د هغې شپې نه. غاسق څوک وي؟ شپې ته وي. اذا وقبا چې کله هغه تیاری مکمل شي، نو دا شپې ځکه وي خاص کړله چې اکثر دا مصیبتونه د شپې ډېر، لکه دا ډاکوان راوځي، غله راوځي، دا لړمانان او حشرات او درندگان
او دا جادو مادوم اکثر خلک د شپې کوي نو دا شپه وي ځکه خاص کړل ښه ومن شر غاسق اذا وقب نو بعض روایتو کې راغلي دي چې غاسق دا سپومې ده اذا وقب چې کله دا تور شي او پټ شي یا تندر اونیسی نو غاسق هغه ته ویل کېږي او غاسق چې کوم دی تیارې ته وي چې تیاره کله مکمل شي لکه بیا دا شرونه په هغه کې ډېر بیا وي د شپې او په تیاره کې دا جادو مادوم اکثر خلک د شپې کوي او غاسق چې کوم تور شپې ته ویل کېږي ومن شر النفاثات في العقد نفاثات معنا پوکون کی نفس ویل کېږي پوکې کول چې لګي لګي لاړې وسري نو دا چې څوک جادو مادو کوي کنه نو دا پوکلم کوي په تارونو مارونو باندې په غوټو موټو باندې پوکلم کوي او سلاړې ماړې سر مرګري کوي نو نفاثات معنا پوکون کی نو که بیا پوکون کی هغه سړی دي او که زنانا نفوس نفاثات او جماعت نفاثات که بیا هغه سړی وي که خسي وي او بعد وی چې نه نفاثات نه پوکون کی خزه مراد دلته کی دي نو پوکون کی خزه زکه یاد کړئ چې اکثر دا جادو مادو دا خزه ډیر کی خاله دوی سره ډیر تعلقي دا کوړې موړې او بل په نبی رسول الله باندې چې هغه جادو شی او هغه جنکو کړو کنه د نبی ابن عاصم هغه لوریانو کړو کنه او من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوون کینه یو د حسد علما فرمایي یو د غیبتا حسد دې ته ویل کېږي چې چا سره نعمت ته الله پاک ول ورکړي دي او یو کس خدای پاک د دنه واخلي کمال راکای کنه راکای خو دنه واخلي نو دا ډېر سخت ګناه ده دا یو قسم په الله پاک باندې اعتراض کولی چې خدای پاک دا دلول ورکړي دي ایو د غیبتا پس خېدل چې چا نعمت ویني خدای پاک د سره دی وی خو مال هم دغه شان دی راکی نو غیبتا جایز ده او حسد چې کوم دی هغه کور ناروا دی او علما فرمایي چې حسد داسې یو ګناه ده چې دا چې کوم دی په اسمانونو کې چې کوم دی وړاندې ابلیس د آدم علی السلام سره وی کړی دی او پس مکه کې وړاندې ګناه هغه د حسد ده قابیل چې کوم دی حسد پیدا شو او هغه جنې سود نه و په حابیل باندې او بیا چې کوم دی هغه قتل کړی دی نو من شر ما خلق دا ټول داخلو هو من شر غاسق اذا وقب د شر د تیرینا او د شر د غی پوکون کو نه جادو کوون کو نه او د شر د حسدیانو نه او د حاسدینو نه دا په خصوصا چې کوم دی ذکر کړو خو بیا علما فرمایي چې ومن شر غاسق سره اذا وقب دا قید لګاو او من شر حاسد سره اذا حسد دغه قید لګاو ودا د دې وجه نه چې دا شپه چې څومره توري کی کنه څومره تور شي نو چې تور شي نه بیا هغه شر ډیر زیات شي او نقصانات او تکلیفونه به بیا ډیر زیات شي نو اذا وقب ذکوي او په حاسد کې دا وي چې کله حاسد چې کوم دی حسد شروع کی او خپل حسد چې کوم دی ښکارا کی پاغه باندې عمل شروع کی او مقابله شروع کی ستاسو نقصان در پسې شي نو بیا هغه ډیر نقصان کوي او چې کوم پورغه حسد باندې عمل نه کړي او سو خبره ظاهر ته نه را وخت کړي خو سره پړړ کې چې کوم دی حسد ساشي نو بیا نقصان ګوري هغه ته وي پړړ کې کوم دی هغه سوځي نو د ومن شر حاسدین سره اذا حسد ذکر وی چې کله دی حسد شروع کی او په خپل حسد باندې عمل شروع کی او تا ته بیا نقصان درکې نو دا غي سره قیدونه اذا وقب او اذا حسد ولګول او ومن شر النفاثات في العقد سره قیدونه لګاو لکه چې هغه پوکون کی او بغوټو موټو کې پوکولو کی او جادو په چا باندې وکي او پوکولو کی نو به دا نقصان انسان ته ورکي او دې ځان نه خبرم نه علاجونه کوي نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وایا پناه حاصلون برب الفلق پرب او په مالک ته سبا الله پاک د سبا مالک ته اسانتیا راوستي شي لکه څنګه چې سبا راوست من شر ما خلق د شر د اغه نه چې الله پیدا کړی دي نو کوم شذونه چې دي او پای کې شرونه دي نو دا ټول شرونه نه ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د اغه تیرینا اذا وقب چې کله مکمل شي چې کله هغه تیارو سمرا خور شي
هر طرف تیار شي تک تور تیار شي یا د شر د هغه شپې نه اذا وقبا چې کله د هغه تیار را خور شي او مکمل تیار شي نبی هر قسم زناور راوزی ډاکوان راوزی نو خصوصا د هغه نه زکه پناه چې کوم نه اوغختله په الله پاک سره ومن شر النفاثات في العقد او د شر د هغه پکون کو نه په العقد په غوټو کې هغه جماعتونه کده سړودي کده خزودي چې پوکل کوي یا هغه خزه پکون کې لکه اکثر دا کار خزه کوي دوی دې سره ډېر تعلق او په ډېر په توکو کې مزر راشي نو د شر د هغه پکون کو نه په عقد په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه په هغه وخت چې د حسد کوي او په خپل حسد باندې عمل شروع کوي او انسان ته نقصان ورکول غواړي نو د دې ټولو نه په الله پاک سره کوم دی یعنی پناه حاصلوم نو په دې سره انسان ته هغه دنیوي تکلیفونه او د جسمانی تکلیفونه په دې صورت په ویلو سره خدای پاک بچ کی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دا سورۃ الناس ته بار بار پکې ناس لفظ راغلی دی دا مکی سورۃ ته یا مدنی دی شپږ آیتونه پدې کې دي نو مخکې دی هغه خلاصه تیر شولا چې په دې کې د مضرات روحانی او دارنګ د مضرات اخروی دا غینه پناه چې کوم دی غوښتل شوی دا په الله پاک سره نو الله تعالی فرمایي چې وایا چې پناه حاصلون برب الناس رب مالک تم وی رب تربیت کون کی تم ویل کیږي مربی او پرورش کون کی تم ویل کیږي نو برب الناس او ملک الناس اله الناس نو دلته دا سوال چې الله پاک یوازې د خلقو رب او د خلقو بادشاہ او معبود نه دی ان دي انسانانو ناس خو کوم انسانانو ته وي نیواز انسانانو رب خو نه دی د ټولو مخلوقات رب دی او بادشاہ دی او معبود دی خو لیکن دا انسان ذکر کړه شرافت ته وجنه چې انسانان پکې شرافت لري نو چې د انسانانو رب دی بادشاہ دی معبود دی نو د ټولو مخلوقات هم دی کنه او بل خبر پدې کې دا ده چې بعض کسبي هغه سره لکه رب وی لکه رب الدار د کور مالک رب المال د مال مالک نو رب الدار او رب المال هغه چې کوم دي نور خلک هم دي د کور مالکانو د مالونو نو هر رب چې کوم دی هغه بادشاہ نه مالک پوي لیکن بادشاہ نه کله کله مالک پوي لیکن بادشاہ نه کنه لکه د کور مالک هغه مالک دی خو لیکن مالک خو نه دی کنه نو ملک الناس پسی وی الله پاک مالک هم دی دا رنګ هغه مالک هم دی هغه بادشاہ هم دی او بیا هر بادشاہ معبود خو نه کنه او الله پاک بادشاہ هم دی او الہ هم دی معبود هم دی نو بعضی ملک هغه معبود وی بعضی ملک هغه معبود وی لکه الله پاک شو چې مالک هم دی او معبود هم دی نو ځکه پسې الہ الناس نو دلته دا درې واړه صفاتونه رب او مالک او الہ راوړو دا صرف په الله پورې چې خبره خاص نو پناه حاصلوم په الله پاک سره د څه نه من شر الوسواس د شر دغه وسواس نه نو وسواس مصدر دی ها وسوسه اچولو ان چا پړه کې یو خبره ورچول وګونو کې یو خبره اچول چې دغه نه دغه شکونه او شبهه پیدا کیږي نو دا خو مصدر دی او دلته خو شیطان یادي نو علما وی چې من شر الوسواس دا شیطان دومره په وسوسو کې کامل دی کنه تبه وجه دیړو وسوسه اچول دي نو دا مصدر ته دې حمل بشوی د مبالغه تنها طالبان وی لکه خلک وی زید عدل نو زید عدل نه دی انصاف کول نه دی خودره انصاف کوي تبه وجه دیړو انصاف کول دي کني زید خو نور عادل له خو خلک وی زید عدل نو دارنګ شیطان خو موسوس دی لیکن مبالغتن الله پاک د وسواس ویلی دي چې ډېر وسوسه چې تبه وجه داړو وسوسه اچول دي او یاد اچ دلته کې مضاف مقدر کا من شر ذل وسواس یا من شر الموسوس وسواس په معنی د موسوس سره دی نو دې وسوسه اچي کنه الخناس
او ډیر واپس کیدون کې دي چې کله الله ذکر کیږي بیا دې ګور ډیر واپس کیږي لکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله د الله د ذکر نه انسان غافل وي او د زړه غافل وي نو بیا د شیطان وسوسې اچي او چې کله دې ذکر شروع کی اړای چې کومه بیدار شي د غفلت نوځي نو بیا شیطان ګور بیا ټینګې دې نشي بیا تختی لکه نبی علیہ السلام فرمایي د هر انسان په دې زړه کې دوه کورونه دي په یو کې چې کوم نه فرشتي هغه د خو خبرو چې کوم نه القا کوي او په بل کې هغه شیطانی هغه د خراب خبرو چې کوم نه وسوسه ورچي نبی علیہ السلام فرمایي په هر یو باندې شیطان ګوره مسلط دی صحابه کرام عارض کو چې په تاسو باندې مقرر دی وی او لیکن وی الله زما امداد کړی دی او داغه نه چې کوم نه داغه د وسوسونه داغه د یعنی هغه پریبونه دوکونه انځ بچکی کما نو شیطان خناسم بیا دی ها ډیر واپس کیدون کې اندخه بیا واپس کیږي چې کله انسان ذکر او اذکار کوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چي د خلکو په سینو کې د خلکو په وډونو کې وسوسه چي من الجنه والناس کاغه د پیریان نه بیا دی هغه وسوسه چون کې او که د خلکو نه من الجنه والناس نو دلته یو خبره خدا ده چې بعض خلک وي چیرې پیریان خدا وسوسه اچي دا شیطانانو وسوسه اچي من الجنه خو لیکن دا والناس انسانان خو وسوسه نه اچي وسوسه خو کوم دی ان پړه کې یو خبره اچول په پټي طریقې سره پړه کې یو خبره اچول نو دا خو شیطانان دا کار کوي او انسانان خدا کار نه کوي انسانان خو کوم دی ښکارا په ښکارا ته یو خبره کوي هغه پړه کې دا خبره نه اچي هغه ښکارا په ښکارا کوي نو دا غي او جواب خدا دی چې انسانان هم خلکو ته شکوک او شبهات اچي کنه دا انسانان نو کله کله شکوک او شبهات داسې خبرې دا انسانان چاته وکي چې دا غي د وجنه پړه کې بیا وسوسه پیدا شي کنه نو یو قسم دا انسانان هم سکی وسوسه اچي نو هغه قران کریم کې مراغلي دي ښا چې یوحي بعضهم الى بعض زهرف القول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الجن والانس که څنګه داسې الفاظ راغلي دي کنه الله پاک وي که په انسانانو کې دي که په پیریانو کې دي دا پیغمبرانو ما دشمنان پیدا کړی دي او یو بل ته وسوسه اچي نو د انسان وسوسه دا ده چې انسان چاته خبره وکي او دا غیر د وجنه پړه کې بیا شکوک او شبهات پیدا شي نو دا انسان هم وسوسه اچي کنه او بعض علما دا وی چې نه دا والناس دا عتب ته په وسواس باندې ها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه او والناس یعنی من شر الناس نسوق الناس عتب ته په الوسواس باندې چې پناه حاصلو من شر الوسواس او من شر الناس د شر د وسوسې اجون کنه شیطان دی او من شر الناس او د شر د ناس د خلقونه نو بیا خو دغه سوال اډو کې پیدا نشخه د وسوسې اچولو دغه او شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمت الله علیه کتاب کې وی خپل کتاب کې چې هغه د ناس نه مراد دی دا نفس دی نه نفس نو د شر د وسواس نه کاغه د پیریانو نه دی او والناس او کدا نفس دی د انسان دا نفس دیم وسوسه اچي لکه قران کریم کې راغلي ونعلم ما توسوس به نفسه نو نفس هم وسواس ته دیم وسوسه ګوري اچي دا نفس انسان ته داسې خبره خولي را خولي کی انسان په جالونو کې کوم دی مبتلا کی الله دې موږ حفاظت نصیب کړي لکه نفس اماره خو ډېر خطرناک شی دی نفس لوامه او نفس مطمئنه دا بیا خو نفوس دي نو دلته بیا دا سوال له مشهورو چې اعوذ برب الناس ناس لفظ یو پیر ذکر شو نو د عربی د ګرامر مطابق چې یو پیر یو لفظ ذکر شي بیا ضمیر تراجی کیږي نو بیا ملک الناس نو پکار ملک هم پکارو دارنګ الہ الناس نو پکار بیا الہ هم پکارو ضمیر پکارو نو یو جواب خو مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه خپل تفسیر معارف القرآن کې ذکر کړی خو نو په ویل دا هغه دا ناس لفظ دوباره بیا ذکر شو
ضمیر راجع نه کو لکه دا مقام د مدح دی دا د الله پاک د مدح مقام دی دا الله تعریف دی نو په مقام د تعریف کې خلک تکرار کوي بیا یو ټکی خلک بیا دوباره بیا وي چې څوک د چا مدح کوي کنه نو دا الله پاک رب الناس دی ملک الناس دی او اله الناس هم دی بلغه دا مقام د دعام دی ګوره ها لکه موږ پناه حاصلو په الله سره خو یو قسم دعا کوو کنه خدای پاک موږ ته پناه راکړي د شیطان نه او د نفس نه نو په مقام د دعا کې خلک بیا یو لفظ دې دا خلک تکرار نه غني نو یو جواب خو هغه دغه کړی دی چې مقام د مدح دی بل مقام د دعام دی او بل جواب چا دام کړ چې نه په ظاهر کې دا ناس دا خو یو معلومیږي تکرار شانتی دی نو اول خدا جواب چې تکرار سم منم ګورې نه دی ها لکه مخکې تیر شو لیکن بل جواب دام دی چې په ظاهر کې تکرار معلومیږي لیکن په حقیقت کې تکرار نشته لکه دی کې دا ناس لفظ دا 15 پیر راغلی نو د وړاندې ناس نه به مراد وي معشومان کو بعض علما وي لکه تربیت ته زیات محتاجه دا معشومان ډیر وي رب الناس او دا د دویم ناس ملک الناس کې دینه مراد به ځوانان کو لکه ځوانانو کار د سیاست سره د حکومت او بادشاہي سره زیات تعلق د دوی وي نو دا ملک لفظ په قرنه ده ملک بادشاہ ته وی کنه نو د ناس نه با دالته کې ځوانان کو الہ الناس کې د دینه بوډاګان مراد کو لکه بوډاګان بیا عبادت ته فارغي ښا او هغه له پکار چې ځان عبادتونو ته فارغ کی نو د الہ لفظ نه الہ به مان د معبود سره کنه چې معبود د خلقو دی نو دینه باغ بوډاګان مراد کو نو یوازې د بوډاګانو معبود نه ټولو دی خدا څنګه صرف دا چې یو لطیفه شان دی ده چې دا جدا د ناس با جدا ترجمه شي او الذي يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چې پستینو د خلکو کې نو یا ټول خلک مراد دی لکه مخکې تیر شو او یا دا چې د دې ناس نه مراد صالحین کو ځکه چې دا شیطان چې وسوسه چې کنه دا د نیکانو خلکو پستینو کې اچي چې کوم بدن خلق ته فاسقان ناغو د وسوسو ته ضرورت نشته اخو په خپل شیطانان دي نو دا شیطانان چې وسوسه اچي نو د نیکانو خلقو په سینو کې اچي په صدور الناس کې د دې ناس نه مراد نیکان خلق وي نیکانو لري دل پکار دي ګوره ها چې شیطان ګوره تاسو په ګوره ډیر تر پسې دي او دا وسوسه اچون کې فوق دي من الجنه والناس کې د پیریانو نه والناس او د دې ناس نه مراد هغه مفسدين خلقو هغه خلق هغه انسانان چې کوم فسادیان دي لکه دا فسادیان خلقو ته وسوسه اچي یعنی غلطی خبره ته هغه کوي او دا غي د وجه نه بیا وسوسه پیدا کیږي او شبهه پیدا کیږي په قران او په حدیث کې او په عقیدو کې نو د دې ناس نه مراد وی هغه مفسدين خلقو تفسیر مدارک وی کنه د وړاندې نه ناس نه واړو دویم نا ځوانان الہ الناس کې بوډاګان فی صدور الناس کې نیکان او من الجنه والناس کې د دې ناس نه مراد مفسدين کو دا فسادیان خلق او دا غلط خلق تفسیر مدارک وی نبی هم تکرار چې کوم دی ختم شي نو الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو يعوذ برب الناس پناه حاصلوم په مالک د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو ان په الله پاک سره پناه حاصلوم من شر الوسواس د شر د هغه وسوسه اچون کې نه چې شیطان دی الخناس چې ډېر رسو کیدونکې دی چې کله د الله ذکر کیږي نه بیا ډېر رسو کیږي تختی بیا ها لکه څنګه چې احادیثو کې راځي چې دا بانګ ویل کی کنه نو دا شیطان تختی او احادیثو کې راځي چې تیزونه وی اچي لکه څنګه چې دا خر تختی او بس دغه چل کی دومره چې کم دی پیدا خبره ګرانه نو بعض علما دا بیا وی چې حقیقتا تیزونه اچي لکه دې خوراکم کوي سکاکم کوي نو دغه چلم بیا کوي نو او څوک وینه دا مطلب تیزونه اچولو مطلب دا چې بوج پی ویخه ان دا په درون وی دا الله دا ذکر او دا بانګ دا دعوت الذي ها وسواس خناس دې چې وسوس فی صدور الناس هغه وسوسه اچي پسینو د خلکو کې پړونو د خلکو کې نو د ټولو خلکو یا د صدور الناس ټول خلک مراد دي آیا ناس
پسینو د نیکانو کې د نیکانو خلکو پسینو کې غوړ وسوسه اچي ښا نو نیکانو نه غوړ غافل کېدل پکار نه دي من الجنه والناس چاغه وسوسه اچون کې هغه من الجنه کده پیریانو نه والناس او کده خلقنا نو که هغه وسوسه اچون کې پیریان دي او کنه انسانان دي نو په دې ټول سره دې ټول نه ان په الله پاک سره چې کومه مونږه پناه حاصلو او دوی د وسوسونه نو من الجنه والناس کې د ناس نه عام خلق مراد شو چې کوم خلق بس وسوسه اچولې شي غلطي خبرې کوي شي ایا د ناس نه مراد هغه مفسدين شو من الجنه والناس صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.